بسم الله الرحمن الرحیم. یو ملګری تاسو کړو چې په سوشل میډیا مې یو خبره واوریده چې دا لفظ خدا استعمال د الله جل شانه د لپاره ناجایز او حرام دی، حالانکه زمون اکثر مسلمانان د الله جل شانه د لپاره لفظ خدا استعمالی. نو آیا دا واقعتا حرام دی او کنه شریعت کې څه ثبوت شته؟ نبراز دا د شرح العقائد شرح ده. ای کې علامه عبدالعزیز فرهادی رحمه الله فرمایي واذا ورد الشرع باطلاق اسم بلغه كلفظ الله فهو اذن باطلاق ما يراد فيه من تلك اللغه كالجواب والقديم او من لغه اخرى كاسم خدا بالفارسيه. دا خدا لفظ دا د فارسی زبان لفظ دی. علما فرمایي چې دا لفظ خدا دا د لفظ الله اسم جلال بالکل قائم مقام دی او قانون دا دی چې په هر زبان کې وي هو هر هغه لفظ چې په هغه کې دا صفات موجود وي، د واجب الوجود صفت او د قدیم کېدلو صفت، نو دا هغه استعمال د الله جل شانه د لپاره بالکل جایز دی. واجب الوجود اور قدیم هغه ذات ته ویل کېږي چې د دې دپاره خالق نه پیدا کون کې ورله نه ورله ابتداوي نه ورله انتهاوي، د ازل نه در ابد پورې موجود وي، کامل صفتونو والا وي، نو دې ته واجب الوجود اور قدیم ذات ویل کېږي. دا صفات چې څنګه په لفظ الله اسم جلال کې شته همدک کشان په لفظ خدا کې هم شته. نو د دې وجنه فقها فرمایي چې د لفظ خدا استعمال د الله جل شانه د لپاره بالکل جایز دی. والسلام.